درود شریف دا یو ډېر خوندور عبادت دی او دې کې الله جل شانه ډېر زیات برکات چې دی دا پټ ساتلی دي. او کله چې یو انسان درود شریف شروع کی او څه وخت دپاره مسلسل په دې باندې چې دی دوام وساتي، داسې نه چې نن ویلی سبا نه ویلی، دوام چې پې وساتي الله جل شانه پې هغه برکات چې دی راښکاره کوي. حضرت شاه عبدالغني رحمه الله فرمایي کله چې تاسو درود وایي، درود پاک چې کله تاسو وایي نو لږ تنهایي کې کینئ او سوچ او تصور کې دا خبر راولئ چې زه دا درود وایم نو زه د روضې مبارکې مخې ته ناست یم، نږدې د رسول الله مبارک روضې سره ناست یم. سترګې پټوئ او درود شریف وایي او ذهن ته دا خبر راولئ چې دا وخت د رسول الله مبارک په روضې باندې کم برکات انوارات د هغې په شیبو شیبو چې کم باران دی د هغې هغه واړه واړه څاڅکي دا په ما باندې راغورځېږي. یعنی چې کله یو باران په یو ځای باندې وریږي هغه ځمکې نه هغه دغه نه څاڅکي را دې خوا را رواني که نه، نو تاسو دا خبره ذهن ته راولئ چې کله تاسو درود وایئ زه د روضې مبارکې سره نږدې ناست یم او په روضه مبارکه باندې د الله جل شانه چې کوم انوارات او برکات راوریږي د هغې هغه واړه واړه څاڅکي زما طرف ته را روان دي. نو بیا تاسو ګورئ چې تاسو ته دغه درود شریف کوم رنګې مزه درکوي او کوم رنګې برکات او خوندونه تاسو د دې درود نه به تاسو حاصلوئ. درود څومره خوندور عبادت دی. ګورئ صلی الله علیه وسلم یا اللهم صل علی محمد په یو وخت باندې په یوه ژبه په یوه کلمه کې د الله او د الله د رسول ذکر وشي، څومره خوند دی پکې. نو د درود پاک اهتمام کوئ، درود پاک باندې خپل یقین مضبوط کړئ. زه هره جمعه زما هره جمعه دا کوشش وي چې زه د درود پاک په فضایلو باندې تاسو ته څه ووایم. یقینا فضایل موږ لیدلي دي، ډېر ناشنا فضایل دي. نو درود پاک خپل کړئ، د درود پاک اهتمام شروع کړئ، زندگی من بدله شي انشاءالله العظیم.